بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا سورة بقرة دا سورة بقرة اول آیات دویم آیات ما ستاسو مخکې ووایي دا د مدینې هغه اولنی سورت دی چې په نزول کې اووه اتیا دی، شپږ اتیا چې دي هغه په مکه کې نازل شوي. نو نبي اسلام چې دغه سوره بقره په کوم کور کې ویل کېږي د هغه کور څخه شیطانان ځغلي، پر هغه کور باندې د جادو اثر نه کوي. نو نن په دې خبره درته کوم چې هغه د بخاري روایت چې وایي په نبي علیه السلام باندې یو یهودي عالم لوید بن عاصم هغه دوی لوڼې ولې هغو په نبي علیه السلام باندې جادو وکړي. د زمونځو په غاښونو کې 5 غوټې 6 غوټې ورکړلې، بیا یې په یو څاه کې او زروان کې کښېښول او نبي علیه السلام یو کار کړی و ورمانه دی کړی، یو کار بیا نه و کړ دولما کړی. یېره پر راغله. اوس د الله قرآن پر دې ګواه دی چې ذلک الکتاب لا ریب، دغه کتاب په دې کې شک نشته. دی وایي بیا هغه کوډې الله پاک په دې ماتې کړلې چې دوی ملایکې ورالې، یوه یې سر ته کښېنسته، یوه یې پښو ته کښېنسته. نو د پښو والا او سر والا ته وایي په دې څه سوي دي؟ هغه ورته په دې باندې جادو سوی دی، کوډې سوي دي. چا کړي دي؟ پلاني کړي. چیرې په پلاني؟ نو بیا نبي اسلام علي ور واستوي، وایي هغه د څاه څخه هغه جادو راویستی، زمونځ ولا هغه زمونځ یې بیا د خورما په پوست کې اچوه. نو نبي اسلام په سوچ کې سولې چې دا اوس څه به وکړم. نو بیا الله پاک وحی ورته وکړې، معوذتین الله پاک او نازل کړ. معوذتین چې دي او په نزول کې یو شلم دی بل یوستم دی. نزول یې سوی دی او په مکه کې، او دلته دی بیا وایي چې دا بیا نزول وسو. اوس هغه روایت ته غاړه وځي که دې ته وځي. معوذتین باندې ټوله محدثین ګواه دي چې دا د مکې کې دا نزول شوی. او بیا د مدینې اول سورت چې دي هغه بقره ده. نبي اسلام چې دغه بقره په کوم کور کې ویل کېږي په هغه باندې بیا جادو اثر نه کوي، شیطانان ځغلي. نو دا خلکو د الله کتاب چیش جوړ کړي، شکی کتاب یې جوړ کړي. اوس په دې سوره اسراء کې 14 نمبر آیات دی. الا ولا تقف ما ليس لك بعلم، په هغه خبرې پسې مځه ما ليس لك بعلم چې نه وي تا لره په هغه سره علم نه. دا د بخاري کې دی روایتونه سته، دی نسبت کړی دی و نبي ته. دا د نبي قول نه دی، د نبي قول د الله د قرآن خلاف او نه راځي. دا موضوعي روایات دي چې د ځان څخه خلکو شیګانو او یهودو او په نبي پسې شي. الله وایي ان السمع بېشکه ستا دغه غوږونه چې دي، والبصر سترګې چې دي، والفؤاد ستا زړه چې دی، کل اولئک د هر یوه څخه کان عنه مسؤوله، د هر یوه څخه د دې په باره کې پوښتنه کېږي چې تا دا فتوا ورکوله چې په نبي کوډې سوي دي. او الله وایي چې ستا د غوږو څخه، ستا د سترګو، ستا د زړه د عقل څخه پوښتنه کېږي. په دغه قرآن کې په سوره اسراء کې رب بیانوي 47 نمبر دی، 48 نمبر دی. الله وایي
اے نبی نحنو مشی اللہ عالم شپویو بما پغرز دا اغا یستمعون به چاغا اغا اوری دغا لرا به و دغا دا اللہ کتاب لرا از اغا وقت یستمعون چه دی غوج یشدی الیک و تاتا و از هم کلچ دی نجوا سرگوشی کوي کلچ دی یو تر بلا او د نبی په خلاف گاییږي مجلسونه کوي از هغه وخت یقول الظالمون وای دغه ظالمان کافران مشرکان مسلک پرسته یهود او نصارا هغه وای از هغه وخت یقول الظالمون وای ظالمان ان تتبعون تاسو منل نکوي خبره او نه منئ الا مگر رجلا د یو نارینه د یو سړي مسحورا چې په هغه جادو سوی دی دا خبره الله رد کړې ده چې په نبي جادو نه دی سوی انظر وګوره ای پیغمبره کیف سرکم ضربو بیانوي لکه تالره الامثال مثالونه فضلو دی گمراه سوي دي د الله د قرآن لرې سوي دي په هغه منګړو روایتو پسې هغه اسرائیلیاتو پسې دی سوي دي هغه د شیعیګانو روایتو پسې روان سوي دي فلا یستطیعون سبیلا دی طاقت او نه لري دغه سمې لارې د الله د کتاب اوس هم هر پیر هر ملا هر شیخ الاسلام هر شیخ مناظر اسلام دی ته طاقت نشته چې د الله د کتاب سه آیات پیش کړي زما ورونو الله قرآن ثابت ده هغه دا دی په سوره الفرقان کې رب بیانوي خبره څه کوي او خبره دا کوي وقال الظالمون اتم نمبر آیاتی وای هغه ظالمان وان تتبعون تاسو پیروي نکوي منل نکوي الا مگر رجلا د یو نارینه د یو سړي د یو ځوان مسحورا چې په هغه جادو سوی دی الله انظر وګوره کیف څرکم ضربو بیانوي دی لکه تالره الامثال مثالونه فضلو نو دی گمراه سوي دي په دا خبره چې په نبي جادو سوی دی په نبي جادو نه دی سوی دغه پنځپیران دا سلفیان دا هر مسلک والا که شیعیګان دي که سنیان دي تقریبا 600 ډلې دي دا ټول وای چې په نبي جادو سوی دی رب وای په نبي جادو نه دی سوی الله کیف ضربو څرکم بیانوي لکه تالر الامثال مثالونه فضلوا گمراه سوي دي فلا یستطيعون دی طاقت نه لري توان نه لري سبیل د سمې لارې چې د الله قرآن دی د دې طاقت نه لري چې دی زده کړي په دې باندې غور وکړي سوچ وکړي داغه رقم د قوم صالح د صالح علیه السلام په باره کې دا بیان کوي قالو هغو وویل څه وویل ول انما بشک انت تچې من المسحرین ته د هغه خلکو چې په هغه باندې جادو سوی دی الله وای په د جادو نه دی سوی دا د هر وخت زمانه د کافرانو خبره ده دا هغه رقم په دغه سوره الشعراء کې دا 153 نمبر آیات الشعراء 19 پاره دا هغه رقم په دغه سورات کې او شعیب علیه السلام ته وایي څور ته وایي
قالو دوی وویل د وخت د زمانې کافرانو مشرکانو ول انما بېشکه انته ته چې من المسحرین ته د هغه خلکو څه یې چې په هغه جادو سوی دی هغه کوډې په سوي دي نو الله وایي په نبي کوډې نه دي سوي دا نبي ته دوی ویل دا جادوګر دی دا لیونی دی الله وایي دی لیونی نه دی دا هغه رقم په سوره مایده کې الله وایي ای پیغمبره دین صفا صفا بیانوه زه تا د ټولو د یهودو نصارا د مجوسو د هر مسلک او د شر څخه زه تا بچاوم نو یهود خو په دا شر کې دي الله یا ایو رسول ای رسول الله سلام بلغ ورسوه ما هغه څه انزل او نازل کړي دي الیک تا ته ای پیغمبره ورسوه هغه څه چې کوم او نازل شوي دي و تا ته من ربک له جانبه د رب ستا وان لم تفعل که چیرې تا دا کار نه وکړې دا رقم دین دې نه ورسوئ فما بلغته که تا نه ورسول رسالاته هغه پیغامات د الله هغه کتاب د الله هغه حلال و حرام د الله والله والا چې یحسموک تا محفوظه ساتي تا بچاوي من الناس د جادوګرو د شر څخه چې کوم جادوګر دي ملایان دي پیران دي هر څوک چې دي الله پاک پتا د دې د شر څخه محفوظه کړي والله والا چې یحسموک تا به محفوظه وساتي من الناس د خلکو څخه دا جادوګر خو به دا خلکو کې دی که نه دی خلکو به پر او نبي اسلام سترګې غټې غټې کولې الله وایي مه ځینې بیریږه ان الله بېشکه الله چې دی لا یهدي هدایت نه کړي القوم الکافرین کافران دا کافران دي چې په نبي جادو سوي دي او نبي بیرېدی دا هغه رقم په سوره نون کې کلم چې ورته وایي یو 50 نمبر آیات زموږ ملایان او د نظر په باره کې پېښوي دا د هغه بدماشانو په باره کې دي چې پر نبي باندې به سترګې غټې غټې کولې هغه او د یهودو ملایان هر هغه کافر مشرک چې هغه قانون سبا وایي زه شیخ الاسلام یم مناظر الاسلام یم شیخ الحدیث یم پر تا سترګې غټې غټې کوي ته چیرې وایې تا علم کړی دی نو دا او د نظر دپاره نه دی دا د پر سترګو باندې او نبي علیه السلام بیروي الله یکاد الذین نزدې د هغه خلک کفر چې کافران دي چې منکر دي د الله د قرآن څخه د اسلام څخه او د نبي څخه لیزلقونک چې تا وبېروي تا واړوي بیا ابصار په خپلو سترګو سره سترګې غټې غټې پر در راکاږي په سترګې دې بیروي دغه شیګان دغه آیات پر خپلو بسانو لیکلی دي که یو وار ورته وکړو دوه مرده خوا به دی اوس هم زموږ کافران مشرکان او مسلک پرست وایي دغه آیات او د نظر دپاره دې ور ولیکه الله وایي او نزدې دغه کسان چې کافران دي هغه تا ویروي بیا ابصار په خپلو سترګو سره لما کله چې سمعو دوی واوري ذکر د الله قرآن چې تو ورته په دې عمل کافر یې چې ته وایې نبي ژوندی دی په دې ته کافر یې چې ته وایې ورو راځي په دا ډورۍ کې په دې ته کافر یې چې ته د انبیا بدنونه نه خاورې کېږي په دې ته مشرک یې چې ته وایې دغه آیات ولیکه په غاړه که دا په اوبو کې واچوه ته په دې سره عبیدتې چې ته ختمونه کوې دا ټوله د الله پر قرآن پیش که دا ختمونه دغه د ماخستن د لمانځه سره په روزې په میاشت کې 6 رکعاته کول تراویح دا پیش که الله وایي لما سمعوا کله چې دوی واوري د الله قرآن ویقولون دوی وایي انه بېشکه دا پیغمبر چې دی لمجنون دا لیونی دی وما هو ندی دا قرآن الا خو بیا دی ذکر دا د نصیحت کتاب دی
اے تبلیغیانو دا د نصیحت کتاب، اے پنځپیریانو سلفیانو ټولو پاټیانو دا قرآن عزا کې په دې عمل وکړي، دا د نصیحت للعالمین دپاره د ټولو انسانانو. اے که پنځپیری ته مشرک یې، ته کافر یې، ونیسي ته وایي 2.5 کاله تی ورکړه، ته کافر یې، ته وایي دا مړي اوري، ته وایي زه په نقشبندیه کې هم د وحدت او شهود عقیده لرې. مه کوه د الله وویرېږه. نو الله پاک دې واسه توفیق راکړي. جادو په نبي نه دی سوی او نظر نسته. دا کافران د وخت زمانې لکه نن سبا سترګې پر تا غټې راوباسي، تا په سترګو سره بیروي. الله د دې د سترګو مه بیریږه، زه تا د دې د شر څخه بچاوم. که دوی جادوګر دي، که تعویزګر دي، که کوډګر دي. دغه عبدالجبار په هر چا ته ویلي دي چې ته وایې پلانی کوډې کوي، دا زه 50,000 روپۍ زکې در اچوم، دی دې په ما کوډې وکړي، د ما څه د الله دین دې یوسي لکه د نبي علیه سلام شعر شوی. دا ابترای دي. دا ملایان د الکانو تعویزونه کوي. یو سړي ور پلانی ایسي دي داسې یو تعویز کوي، ما ته درځه ورسو، زه به ورته وایم چې زه عاشق یم. دی وایي پر چا عاشق یم؟ زه به ورته زه ستا پر معاینه عاشق یم، دا ستا په معاینې باندې ما تعویز راوکړي چې زما شي. ولی یاره دا نو څوک وایي مال دی چې د بل خور لور ما ته راغواړي په تعویزو سره، نو د ده خور ولې زه نه وغواړم؟ د ده معاینه زه ونه وغواړم؟ دا کافران مشرکان دي، مې منئ. د هر چا عمل د الله پر قرآن پیش که، که ولو ستا ورور دی، که په قرآن نو الله وایي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. الله زما د آیاتو څخه انکار نه کوي مګر کافران خلک. که هغه عبدالجبار وي که ته چې چا تا ته د الله قرآن پیش کړي، الله وایي انبیا خاورې کېږي، بشر دی، دی وایي نه خاورې کېږي. نو دا د الله د قرآن انکار دی. ومن لم یحکم بما انزل فاولئک هم الکافرون. څوک چې د الله په نازل شوي کتاب فیصله نه کوي، دا کافران دي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.